حسن بصری رحمت الله تعالی علیه په وخت کې یو ښځه وله د حضرت حسن بصری رحمت الله علیه درس ته به راتلله، همیشه به په درس کې کېناستله. د دې زوی پیدا شو. زوی چې کله څه ځوان شو په وړکیتوب باندې لا پلار وفات شو، دی خو یتیم پاتې شو. نو مور یې پرورش کوو. د حضرت حسن بصری رحمت الله علیه درس ته به هر وخت راوستی له ځان سره. چې کله ځوان شو نو د پلار مالونه هم ډېر پاتې وو، جایداد یې د ځواني مستي هم وله، د مال مستي هم اخیستی وو. مالونه به هر ځای استعمالول، په شرابو باندې اخته ډېر لوی لوی ګناهونه یې کول، د تقوا نه ډېر لرې وو. هر وخت به مور له لاسه رانیولې وو. د حضرت حسن بصري رحمت الله علیه درس ته دی راغلی. په کلونو باندې حضرت حسن بصري رحمت الله علیه په ده باندې کوشش وکړو، خو دا ځوان له شرابو منې نه د بدو کارو را منې نه شو. یو وخت کې دا ځوان مریض شو، دومره سخت مریض شو چې په ځای کې وولېدی، د ځای نه هم نه شو ولاړېدلی. مور یې راغله حضرت حسن بصري رحمت الله علیه چې زما زوی خو داسې په ځای کې پروت ده، تر تا پورې هم نسي راتللی. څه دعا ورته وکړه چې الله تعالی هدایت ورته نصیب کړي. بیا زوی ته راغله، ورته ویل ای زویه، ټول عمر دې شرابونه وڅښل، بد کارونه دې وکړه، تقوا دې نه اختاروله، شپه ورځ د مور و پلار او د الله په نافرماني کې تېر کړله. الله ته توبه وباسه. چې کله وایي ځوان په خپل ځان پوه شو چې اوس خو ما ته مرګ راځي، زه بچاوېږم نه، نو مور ته ویلې چې مورې زه خو مرم، ما خو ډېر ګناهونه کړي، ته حضرت حسن بصري رحمت الله علیه ته ورسه چې ما ته راسي او زما جنازه هم وکړي. لیکن مور خو بیا هم مور وي، شفیقه وي، ډېره مهربانه وي. دې به انشاءالله بیا ورځ تفصیلي بیان کوو، خاص کر ځوانانو. مور خو ډېره مهربانه وي. د زوی چې دا حالت یې ولیده چې زوی مې مري، او بل حالت ته ګوري په ګناهو کې مري، په شرابو کې مري، نو بیرته روانه شوله حضرت حسن بصري رحمت الله علیه. مور ډېره مهربانه وي. ما چې کله حفظ کوه په اسلام آباد کې، موږ هغه کې موړکې وړې، سهار مونځ مخکې به د مفتي لاس لګېدی، سبقونه به مې یعنې حفظ به م کوه. نو یو ورځ د سهار مونځ مخکې اذانو ته لا ډېر ټیم پاتې دی، ما ته د مور ټلیفون راغی. زه ډېر ورخطا شوم چې دا ټیم وګورو، ټلیفون وګوره. ټلیفون راغی، ما پورته کړم، مورې ولې خیرت ته؟ وایي زوی ما په خوب لیدلی، خالي په خوب لیدلی وم، خوب نه ورته په نیمه شپه ما ته ټلیفون را وکړو. مور دومره صبر نه شو کولی چې ودرې د سهار لمونځونه وشي بیا به ټلیفون وکړم. دا خو د مور یو معمولي شفقت، یو معمولي مهرباني ده. نو مور یې روانه سره حضرت حسن بصري رحمت الله تعالی علیه ته ورغله. بیا ورغله، وایي حضرت دروازه به یې وروټکوله. د دننه نه اواز ورته راغی چې څوک؟ وایي حسن بصري زه ستا شاګرده یم، راسه د ما د زوی روح وځي، راسه د استغفار کلمات په خوله ووایه چې الله ته توبه وباسي. حضرت حسن بصري رحمت الله علیه ورته ویلې چې د ټول عمر دې ما راضایه کړ، په کلونه کلونه یې د ما عمر راضایه کړ، زه نه درځم. وایي حسن بصري نه خو راځې، خو د ما زوی یو بله خبره ما ته کړې چې د ما جنازه به حضرت حسن بصري رحمت الله علیه کوي. حسن بصري رحمت الله علیه ورته ویلې چې په ټول عمر یې یو مونځ نه ده کړی، ټول عمر یې شرابونه څښلي، زه جنازې ته هم نه درځم. مور یې ډېره مایوسه شوله، یو غم یې ورباندې دوه شو، د زوی د مرګ غم یو، او د خپل شیخ حضرت حسن بصري رحمت الله علیه انکار غم دوم، غم ورباندې ډبل شو. زوی ته راغله، وایي ای زویه، ټول عمر د ګناهونه کول ما به تا ته ډېر ویلې چې مه کوه، نن ورځ وګوره حضرت حسن بصري ستا جنازې ته هم لا نه راځي. زوی وفات کېدو ته نږدې شو، نو وصیت یې وکړو، مورې ما یو وصیت واوره، ټول عمر مې ګناهونه کړي، ټول عمر مې شرابونه څښلي، مورې چې کله زه وفات شم دا خپل ټکری به د داخلې
ما په غاړه کې به یې راچوی، ما به داسې کشوې لکه مردار سپی، ما به په کور کې داسې په خپل ټکري کې کشوې، په غاړه کې به مې دا خپل ټکری راچوې. مور ورته ویلې زوی ولې؟ وایي چې دنیا ته معلومه سي چې څوک د رب نافرماني کوي او د مور و پلار نافرماني د هغه انجام به نن دا وي. بیا ورته ویلې مورې ما د رب ډېر ګناهونه کړي چې کله زه مړ سم ما به د مسلمانانو په هدیره کې نښه کوي. مور ورته ویلې زوی ولې؟ زوی په جواب کې دا ورته ویلې زه خو ډېر ګناهګار یم، زه خو الله ته اوس توبه باسم، خو ډېر ګناهګار یم، ما ګناهونه به خدای وبخښي که نه چې کله زه د مسلمانانو په هدیره کې ښخ سم داسې نه وي د ما له ګناهونو نه نورو مړو ته نورو مسلمانانو ته تکلیف ورسېږي. د الله تعالی رحمت په جوش کې راغی، بیا یې وبخښه، په هغه چې باندې وبخښه. حضرت حسن بصري رحمت الله علیه د الله تعالی دیدار کېږي. و ای حسن بصري تا د ما د ولی الله، تا د ما د دوست جنازې نه انکار وکړ. حسن بصري چې کله راپورته شو نو پوه شو چې دا دغه ګناهګار بنده د توبه یې ویستلې، دروازه یې وټکوله. مور یې اواز وکړ زاړې مورې، دا د زوی په ګناهونو زاړې، په فراق یې دومره غمجنه نه وه لکه په ګناهو باندې. دروازې ته یې غږ وکړ څوک؟ وایي حسن بصري. چې کله ورته راغی وایي زه الله تعالی رالېږلی یم، تا زوی الله تعالی وبخښو، ګناهونه یې ور وبخښل.